ये कुरान पाक का दर्स हो रहा है, दादा कुरान पाक दर्स कीगी, ये कुरान पाक का तर्जुमा हो रहा है, दादा कुरान पाक तर्जुमा कीगी। دا خلقو د ځان نه یو رواجونه جوړ کړي دي، د دین نه لري خبره ده، قرآن نه خلق ځان نه خبري، نو دی رسمونو رواجونو کې خلق پراته دی او ځان له کار کتلې دی، قرضو کې اخته دي، یو واده چې وشي نو لکاو روپۍ قرضې راشي. لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره ویډیو اخره پورې واورئ. په دې کې هغه بیان دی چې لکه د زنانو باره کې بیان دی. نن زمانه کې خلق خویندو له حصې نه ورکوي، لوڼو له حصې نه ورکوي، او زیات تر خلق دا وایي چې کله یې واده نو واده کې وله موږ جهیز ورکړه، سامان ورسره ولېږه، دغه د دې حصه شوه. او د وراثت باره کې بیان دی او داسې خبرې چې تاسو باندې چیرې اوریدلې دي، اردو میں بھی پشتو میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ویڈیو آخر تک دیکھیں. جنگ جګړې فسادات مصیبتونه به کم شي. یو د هغې نه پنځم حکم پنځم قانون دلته ذکر کوي. د قرآن راتلو نه مخکې د زنانو برخه نه وه، د یتیمانو ماشومانو او د بچو برخه او حصه نه وه، میراث کې باغی محرومه کېدل. نو قرآن قانون ذکر کوي للرجال نصیب، د سړو برخه ده، وللنساء نصیب، او د زنانو هم برخه ده. د کور مشر وفات شو، مړ شو، بچی پاتې شو، ښځه پاتې شوه، نو د ښځې هم برخه ده، د زامنو هم برخه ده، د لوڼو هم برخه ده. او دا حصې چا د ځان نه دي مقرر کړي، بلکې دا الله په خپله مقرر کړي دي. چاته به څومره برخه څومره حصه رسي، الله په خپله قانون ذکر کړی دی. 19 احکام به وروستو ذکر کوي 3 آیتونو کې. د هر تن د هر کس برخه الله په خپله ذکر کړی دی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، د پارا د نارینه برخه دا حصه ده، مما د هغې مال ترک الوالدانی چې پریدي مور او پلار د پلار نه برخه پاتې شوه، مور نه پاتې شوه، نو دته برسي. للرجال نصیب مما ترک الوالدانی، د پارا د نارینه برخه دا حصه ده د هغه مال چې پریدي مور او پلار، والاقربون او قرابتدار. قرابتدار څوک دي؟ رونه دي، ترونه دي. وللنساء نصیب، او د پارا د زنانو برخه ده حصه ده، مما د هغې مال ترک الوالدانی چې پریدي مور او پلار. پلار نه پاتې شو جایداد، منقوله او غیر منقوله. منقوله هغه مال چې هغه یو ځای نه بل ځای ته وړلی کېږي، لکه نقدي روپۍ دي، مال دی. او غیر منقوله لکه ځمکه ده، باغونه دي، جایدادونه دي، کوارټرې دي. نو هر څه کې د ټولو پوره حصه ده، برخه ده. نن زمانه کې خلق خویندو له حصې نه ورکوي، لوڼو له حصې نه ورکوي، او زیات تر خلق دا وایي چې کله یې واده نو واده کې وله موږ جهیز ورکړه، سامان ورسره ولېږه، دغه د دې حصه شوه. نو قرآن سنت شریعت او دین دې ته حصه نه وایي. نن زمانه کې دنیا کې رواجونو او رسمونو ټوله معاشره خرابه کړې ده. نو کورونو کې پیغلې جنکۍ ناستې دي، 13 کاله، 40 کاله، 45 کاله بوډایګانې شوې، ودونه یې نه کېږي ځکه چې د جهیز بندوبست ورسره نشته. دین او د شریعت طریقه دا ده چې د جنۍ پلار مني 1 روپۍ بوج دین نه دی ایښی، ټول بوج الګ منی دی. عربو ته وګورئ، یو عرب چې د تیلو کویانې دي، جازونو مالکان دي، خو چې کله د لور واده نو یو جامه وله هم نه ورکوي، او چې کله د الګ واده نو بیا پوره ولیمه کوي، هر څه کوي. قانون د دین دا دی کله چې تا یو ځای کې رشته وکړه
نو الګ والا وس پیسې مخ کې ورکی جنې والا ولا چې دې من خپل جامې جوړې هر سزان له برابر کای افتا پس لس ورځې پس میاش پس کال پس ومنګ راځو خپل جنې به بوزو د جنې بلار منی نه جامې شته نه جوړې شته نه داجونه شته نه ډوډۍ شته نه ولیمه شته نه خرچې شته هیڅ پیوم نشته دا خلکو د ځان نه یو رواجونه جوړ کړي دي د دین نه لري خبره ده قرآن نه خلک ځان نه خبري نو دی رسمونو رواجونو کې خلک پراته دی او ځان له کار کتلې دي قرضو کې اخته دي یو واده چې وشي نو لکاو روپے قرضې راشي نو بیا ټول عمر پریشانی او بعضی خلک لور له حصہ نه ورکی خور له حصہ نه ورکی منګ جهیز ورکړو نو جهیز دا د شریعت او د دین حصہ نه ده د لور پورا حصہ ده د خور پورا حصہ ده د پلار مال کې که یو برګه پاتې شو یو بینچ پاتې شو د پلار جیب کې کده یو چڼې دانه وا یو د اوس کې دانه وا یو د بادام دانه وا نو هغه هم څوک نشي خوړی هغه به هم ویش داغي کېږي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پارا د نارینه او برخدا د هغې مال چې پریخي مور او پلار او قرابتدارو او د پارا د زنانه او برخدا د هغې مال چې پریخي مور او پلار والاقربون قرابتدارو مما د هغې مال قل منه لګوي د هغې نه او کثره که زیات وي که روپۍ وي لس زرۍ لس لاکۍ کروړۍ باربون وي قل او کثر لګي وي او کډيري وي د هر چا پکې برخه د حصہ ده الله مقرر کړي دا غلب ورکړي تر دې پوری کله یو سړی پیند شپږ ځامني نور ټول خبر برابر دی یو پکې لیونه دي د لیونیم پورا حصہ ده څومره حصہ چې د خيار ده دومره حصہ د لیونیم ده او د رور او د خور مخ کې رستو راځي یو سړی مړ شو هغه نه درې ډوډۍ پاتې شوې نو دوه ډوډۍ به هلک له رسي او یو ډوډۍ به جنۍ له رسي رستو قوانین ذکر کوي د هر چا برخه ده دا نه د دنیا یو مفتی مقرر کړی ده نه عالم مقرر کړی ده نه چا ولی مقرر کړی ده نه پیغمبر مقرر کړی ده الله دا قانون په خپله جوړ کړی دی انسان ته نه دی برخې نصیبا مفروضا برخدا مقرر شوی شریعت کې نصیبا مفروضا الله وی دا زما قانون ما په خپل مقرر کړی دی نصیبا مفروضا حصہ دا برخدا مقرر شوی شریعت کې واذا حضر القسمه کله چې حاضر شي په وخت د ویش د مال اولو القربا قرابتدار والیتاما یتیمان والمساکین فقیران فرزقوهم منه نور کئی دیلا سخوراک ددی مال وقولوا لهم قولا معروفا او اوے دیتا وینا مناسب مشهور قول دا دے کم چی عام مفسرون کڑے دے چی اول دا آیتو کله چې الله برخي نوی مقرر کړي نو د ویش وخت کې که یو سړی راشي یتیم دی فقیر دی مسکین دی قرابتدار دی نو الله وی فرزقوهم منه دلهم څه شی ورکا ډوډۍ ولا ورکا څه خوراک ولا ورکا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا مستحب دی میراث تقسیمیږي د مال ویش کیږي او دغه وخت کې سو غریب راغی مسکین راغی فقیر راغی نو هغه لږ ډیر صدقه شي ورکول شي مثال داسې دی لکه قربانی چې سړی کله کوي او د خلکو برخې مقرر دي ساوري کې وې سي دي یا شپږ دي یا پنځه دي یا څلور دي یا درې تنه دي د هر چا برخه مقرر ده یو یتیم راغی فقیر راغی مسکین راغی او سړی هغه له به څه شی ورکي د خپلې برخې نه یا لکه غوښ ولا ورکي نو دا صدقه دا خیرات دی دا کېږي وقولوا لهم قولا معروفا
سخت خبره ور سره مکوا، مناسب شی کا ورکول شي ورکا، کده ډیر غواری نو عذر ورته وکا چې بای دی کې د پلانی صدا منګ لا ویش کړي نه دی ته بل وخت راشه، مناسب خبره ور سره وکا. بعضی مفسرین معنی دا کوي چې دا آیت منسوخ نه دی، او آیت معنی دا دا اولل قربان مراد دی حصدار د برخې خاون چاته چې مال د میراث رسی، او یتیمان مسکینان دا واو عطف تفسیری دی. مثال داسې دی لکه د کور مشر رور دی او سرونه واړه دي یتیمان مسکینان، پلار وفات شو نو دی ورڅخه راشي چې موږ سره غفلال سشته دی نه، نو دی ولا لګي روپۍ ورکی 10,000 20,000 مناسب چې دا اوس واخلا موږ لا ویش ته سم نه یو، ویش بګو پټواری برازي مشران برازي لوی ځمکه دا لوی حساب کتاب دی پدی په وخت لګي، اوس فلال دا لګي روپۍ واخلا بیا برستو چې کله ویش کو ناغې نه بدا کټ کو بیا ماینس کو، نو دا کې دي شي. اوس معنا دا ده وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ کله چې حاضر شي القسمتا په وخت د ویش د مال اولو القربا خاوندان د میراث یعنی یتیمان مسکینان فرزقوهم منه نور کدیلا د دې مالنا صبرخا دیل ورکول فرض دی د دې خو صدا وقولوا لهم قولا معروفا او هو یدیت بنا مناسب. بچیا اوسلا من وزگار نیو دا لګي روپۍ واخلا خپل کار به چلوا او لسره دې شل دې پس چې کله بیا ویش کو بیا وستا پوره حصہ تعالی. اول معنی داشوا کڅوک فقیر راشي مسکین نو هغه صدقه ورکا خیر خیرات ولا ورکا دا مستحب دي، او که حصدار راغی یتیم دی مسکین دی نو هغه خو ورکول فرض دی، نو هغه ته خو وینا ور سره وکړه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه دا زجر دی، یتیم سرا مسکین سرا ظلم زیاته مکوي، لکه ځان را واخلا کته د دنیا نه لاړی او ستا بچی یتیمان پاتې شو نو ته خدا نه خوخه چې دې سره څوک ظلم زیاتیو کی نارواو کی نو دغه سه بل یتیم سره هم ظلم زیاتې مکوا. وليخشى الذين اوديريږي هغه څوک لو ترکو کچرت دی پریدي من خلفهم رستو دخل ذریه الواد ضعافا کمزوری اوديريږي هغه څوک کچرت دی پریدي ځان نرستو ماشومان کمزوری خافو علیهم نو یردیو کی پاغی باندې د وجې د ظلم داغي سره چې دی سره څوک ظلم زیاته ونکي، څنګه چې پس خپل ماشوم چې یتیم پاتې شو هغه سره ظلم نه خوخی نو دارنګي خپل یتیم سره ظلم نه خوخوا. فلیتقوا الله نو دیریږي د الله نه وليقولوا قولا سديدا او وینا دی ورته کی وینا مناسب. بل زجر ان الذين ياكلون يقينا هغسوک چخري اموال اليتامى مال د یتیمانو ویش لانه ده شوی د مړی مال نه اول داغه د قبر خرچه د کفن خرچه د تجهیز د تکفین خرچه دا وشي بیا که څه قرضه هغه به ادا شي نور چې څومره شی پاتې شو دا د ټولو وارثو حق دی. نو دې زمانہ کې بعض خلک داغینا ما خامه ور کوي سوق شومه ور کوي خیراتونه کوي دغه مال لا نو دا خو د یتیم مال دی او د یتیم مال خوراک دا من دی د الله ظلم وي. ان الذين يقينا هغسوق ياكلون اموال اليتامى چخري مال د یتیمانو ظلما ناحقا ظلما بزیاتی سرا انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا خریدی پخبل خیٹو کی اور دا خیٹ دا خوراک نہ چاہے دا سکورٹیا چاہے وورا چاہے. حدیث کی راضی قیامت پر ورځ بدغه خلق چې دنیا کې د یتیم مال خوړلې
یتیم سره مسکین سره ظلم زیاتې کړي د هغه مال خوړلی نو چې کله دې قبر نه پورته کېږي نو قبر نه به یې لوخړه خېږي لوګې او د ده د خولې نه غوږونو نه به لوګې رواني خلک به یې وپېژني چې هغه سړی دی چې دنیا کې یتیم سره زیاتې کړي یقینا هغه څوک چې خوري مال د یتیمانو ناحقه یقینا خوري دي په خپلو خېټو کې اور وسیصلون سعیرا او زردا چې دننه بشي اور بلیدونکي ته زردا چې دننه بشي اور د جهنم ته لائک کرو شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے اللہ سے محبت کرنے والا آپ سے وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا دین کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کو راضی کر کے اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاتے ہوئے شیئر کرے گا لائک کرے گا لائک کیا او شیئر کیا اللہ تخپل محبت خیر د الله د رضا د پر شیئر کیا زمونږ هر یو ویډیو د قرآن ترجمه درس او دینی بیانونه ان شاء الله په دې کې څه قسم ډانس نه خلکو ته شیئر کړئ هغې به خفه کېږي نه ولې دې کې څه داسې ګنده خبرې نشته دی سیده انشاءالله الله پاک خوشحاله که الله هم د زړه حاجتونه پوره کړه السلام علیکم